السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. محترم ناظرینو، د ټول اول عرض مې دا دی چې دا ویډیو به تر اخیره پورې وګورئ. ډېر یو اهمه مسله پکې ده، د هغې وضاحت کول غواړم. لکه څنګه چې تاسو ته پته ده چې یو څو ورځې مخکې د مودي د پارټۍ په انډیا کې یو هندو او یوې هندوې د نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم احمد مجتبی محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په شان اقدس کې توهین امیز کلمات استعمال کړو او عاشقان رسول د نبی کریم صلی الله علیه وسلم محبین ته په هغې باندې ډېر دوک او درد رسېدلی و. تمام ممالک اسلامیه د هغې په خلاف باندې احتجاج کړو. په تمام ممالک اسلامیه په سر پیرس کې زموږ د پاکستان ملک د هغې حکمرانانو هم څه مذمت وړوکې شان مذمت د هغې هم کړو. په کار خو مذمت نه و، بلکې د هغوی ته د هغوی د شان مطابق جواب ورکول غوښتو، خو به هر حال مذمت یې کړی. نو د هغې په بدله کې مودي د خپل پارټۍ نه هغه هندو او هندوه وویستل. خو اچانک یو مفتي راپاڅېده او د دغې هندوې په دفاع کې وویل چې د هندوې کومه خبره کړې ده دا خبره غلطه نه ده. دغه خبره زموږ او ستاسو په کتابونو کې موجود ده، په بخاري شریف کې موجود ده. او هغه خبره نقل کوپر نه باشد. داسې دی چې نعوذ بالله د مسلمانانو چې کوم پیغمبر دی نو د ډېر دومره عمر کې د 6 کالو د جنۍ سره نکاح کړی او د 9 کالو جنۍ یې ځان ته واده کړی ده. نعوذ بالله. دا د هغې هندوې خبره وه. دغه مفتي داسې ویلي دي چې ستاسو په بخاري کې زموږ په بخاري شریف کې دغه خبره موجود ده. نو نن به د دې وضاحت کوو چې آیا د حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها سره چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم نکاح کړی دی د هغې عمر څومره و، بیا چې کله رخصتي شوې ده د هغې عمر څومره و، په دلایلو سره به مدلل خبره کوو. دا کتابونه به تاسو ته په هر یو خبره باندې ښیم. د ټولو نه اول په دې خبره باندې ځان پوه کړئ چې د حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها مشره خور اسما بنت ابي بکر دا د هجرت نه 20 کاله مخکې پیدا شوې ده. 27 کال مخکې د هجرت نه پیدا شوې ده او بیا په 73 هجري کې دا وفات شوې ده. ټوټل عمر د دې 100 کاله. حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها مبارکه د دې نه 10 کاله کشره. دا اسما بنت ابي بکر دا د عائشه خپل د دې خور نه 10 کاله مشره. نو د هجرت په موقع باندې د اسما بنت ابي بکر عمر 27 کال او د عائشه به عمر څومره شو چې 10 کاله ته هغه مشره وه، نو د دې عمر شو 10 کاله. نو معلومه شوه چې د عائشه به عمر د هجرت په موقع باندې و 10 کاله او بیا د هجرت نه 2 کاله وروسته د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره رخصتي شوې ده. نو د رخصتۍ په ټیم کې د عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها عمر دا 19 سال شو. دا صحیح خبره ده، په دې باندې دلایل موجود دي. نو د حضرت اسما بنت ابي بکر ټوټل عمر 100 کال او دا په 73 هجري کې وفات شوې ده. او عائشه به عمر ټوټل 75 سال د صحیح روایت مطابق او په 58 هجري کې دا وفات شوې ده. اوس د 73 هجري نه دی خو 15 کال ته هغه عائشه به مخکې وفات شوې ده. د دې ټول تفصیل نه دا معلومه شوه چې د هجرت چې کله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره نکاح کېده د عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها نو د دې عمر 10 کال او چې کله بیا رخصتي کېده د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره د دې عمر 19 کال. دا صحیح روایت دي. د دې په مقابله کې چې کوم روایت راغلي دي او کوم محدثینو نقل کړي دي، نو اوله خبره خو دا واورئ چې تمام محدثین دا زموږ دپاره قابل د احترام دي، قابل عزت دي. خو د اسلام هر یو فرد ته دا معلومات شته چې د انبیاء کرامو نه علاوه څوک معصومین نشته دی. څوک د خطا اجتهادي نه، د نسیان نه، د سهو نه، د تسامح نه څوک پاک نشته دی. نو په دغه کتابونو کې یا به موږ توجیه کوو او هغه توجیه چې دی نو هغه په دلایلو باندې ثابته ده، او یا به وایو چې راوي په دغه حدیثو کې چې کوم حدیث روایت شوی دی بخاري شریف کې دی، په دغه حدیث کې راوي ته عدم سمع د لفظ عشره شوی ده
او یا دا لفظ عشره دا په کتابت کې ساقط شوی دی او یا د امام بخاری رحمه الله نه خطا اجتهادي شوی دا تسامح ته شوی دی لکه څرنګه دا یوازې دغلته نه دی شوی لکه څرنګه چې په نورو ځایونو کې شوی دی او یا کېدای شي چې تحریفکارو محرفینو په دې کې تحریف کړی دی او دا د تحریف کوونکو یو سازش دی چې د مسلمانانو په زړونو کې د انکار حدیث طرف ته لاره کولاو شي او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه مسلمانان بدزول شي او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم متعلق د دې په زړونو کې د دې په سوچونو کې بدګماني راشي او قسمه قسم وسوسه راشي چې د نبی رسول الله نه محبت ختم شي په حدیث باندې د دې اعتبار او یقین اعتماد دا ختم شي یا د دوی کار لکه په بخاری شریف کې ډیر زیات داسې روایت موجود دي چې هغه د عقل او نقل خلاف دي د امام بخاری په امام سے باندې رد موجود دی لکه دا تاریخ کبیر مون سره پروت دی د امام بخاری د دې په 5م جلد کې وایي چې امام اعظم ابو حنیفه امام الائمه فی الحديث امامنا نعمان بن ثابت الکوفی رضی الله تعالی عنہ د ضعیف فی الحديث او د رای حدیث مونږ ځکه ناخلو د مرجئه نعوذ بالله نو حالانکه په بخاری شریف کې مرجئه عقاید والا ډیر راویان موجود دي ضعیف راویان دا په بخاری شریف کې شته دا د موقع مناسبت دا ویډیو وګړي نو په دې باندې ان شاء الله کې چې ته مقراله چې په امام بخاری په خپل بخاری شریف کې هغه راویان ذکر کړی دي چې باغی باندې سم جرح موجود ده او ډیرو لوی جرح به کړی ده لوی خلک او د امام سے توثیق خو هغه چا کړی دی چې امام بخاری فرمایي چې زه د هر چانه یعنی په علم کې اوچتم خو یو دوه قسمه خلک داسې دوه کسان چې دا وی په مخ کې ما خپل دا نفس ډیر یو صغیر او ډیر کم ګڼلې چې هغه یحیی ابن معین دی او علی بن مدینی دی او دغه خلکو یحیی ابن معین علی بن مدینی د امام اعظم ابو حنیفه رحم الله توثیق کړی دی خو په کلک الفاظ باندې نو عرض بداد لکه څنګه چې امام بخاری په نور ځایونو کې یا خو تحریفکارو سره تحریف کړی دی او د دې تحریف د پاره یو وجه شته لکه په اختصار البخاری کې امام قرطبي فرمایي چې په بخاری شریف کې ما په خپل سترګو باندې دا خبره لیدلې و چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مستعمله پیاله په 8 لک درهم باندې خرڅ شوې ده او اوس په بخاری شریف په نسخه کې دانشته نو معلومیږي د دې نه چې په دې کې تحریف شوی دی په دې کې خلکو خپل خبرې نه نواسلې دي د دین خلاف سازشونه په دې کې شوي دي او لکه څنګه چې په کتاب التفسیر کې په سورۃ القمر په آیات کې بل الساعه موعدهم والساعه ادهى وامر کې امام بخاری حدیث راوړی دی چې عائشه به فرمایي چې کله دا سورۃ نازل شو د آیات نو زه په مکه مکرمه کې ما د ارتم آیات کړو او په دغه ورځ باندې زه ماشوم او ما به د نورو ماشومانو سره لبي کولې حالانکه د شق القمر دا کومه معجزه چې دا او دغه آیاتونه دا په سلورم کال د نبوت باندې نازل شوی دي او عائشه به په 5م کال د نبوت باندې پیدا ده نو دې تعجب ته تاسو وګورئ چې د خپل پیدایش نه یو کال مخکې آیات اورېدل دي او خپل د پیدایش نه یو کال مخکې په مکه کې لوبي کوي د ماشومان سره دا د تعجب خبره ده دین معلومیږي چې سناسب دې کې شتفي مافي شته په بهر حال نو مونږ به داسې وایو چې انبیاء کرامو نه علاوه څوک معصومین نشته دي خطا اجتهادي کېدای شي دا زموږ محفوظین شته دا زموږ عقیده خو څوک داسې نشته چې هغه د هر قسمه خطا نه پاکي نو لهذا مونږ به د تورې کرښې فقیر نه جوړېږو مونږ به تحقیق کوو مونږ به معلومات کوو نو د هغې نه پس به مونږ په یو خبره باندې فیصله کوو هغه فیصله چې هر چا کړي ما اول وي چې ټول محدثین زموږ دپاره قابل احترام دي راځو دغه مسلې ته چې د حضرت اسماء بنت ابي بکر دا د عائشه بینا لس کاله مشره وه نو چې لس کاله مشره وه او په وخت د هجرت کې د اسماء بنت ابي بکر عمر 27 سال نو معلومیږي دی نه دا چې بعضې خلک کم خلک چې وایي چې د هجرت په موقع د عائشه به عمر 7 کاله نو ته 7 کاله حساب کا لس کاله ته اسماء بنت ابي بکر مشره وه هغه تم راوړه دی لس کاله هغه راوړه نو د هجرت په موقع باندې د عائشه به عمر څومره شو 19 کاله 2 کاله پس په دویمه هجرت کې چې رخصتي مني نو د عائشه به عمر شو 19 کاله په دې باندې ټول اول زموږ سره د تاریخ کتاب البدايه والنهايه د حافظ ابن کثیر
د دې په وم جلد او صفحه نمبر 751 کې سن متوفات 774 هجری حافظ ابن کثیر بیروت لبنان. دا د اسماء بنت ابي بکر مکمل داغه سبق ته داغه تاریخ ته. نو اسماء بنت ابي بکر دا د عبد الله بن زبیر والده مبارکه ده. یقال لها ذات النطاقتين دیتا ذات النطاقتين ویل شي. نور کتابونو کې ټول وضاحت شته. مختصرا د تویم چې وهي اکبر من اختها عائشه ب10 سنين. دا د خپل خور عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها لس کاله مشره په 73 هجری کې وفات شوه. ده ولها 100 سنه او د دې ټوټل عمر 100 کاله. دا البدايه والنهايه یو کتاب شو. دویم کتاب تاریخ مدینه دمشق ابن عساکر دمشقی سن متوفا 571 هجری بیروت لبنان. د جلد نمبر 37 صفحه نمبر 181. په دې کې د مبارک فرمایي چې دخلت على اسماء قبل قتل عبد الله بن زبير ب10 يعني وكانت بنت 100 سنه. دا د سلو کال و ټوټل د دې عمر ټوټل 100 کال. وكانت اسن من عائشه. دا د حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها مشره. ولدت قبل التاريخ ب 27 سنه. دا 27 کال مخکې د تاریخ نه د هجرت د تاریخ نه 27 کال مخکې پیدا شوې ده. او د دې وروسته دا وایي چې ولها 100 سنه ولها 100 سنه او د دې 100 کال عمر. نو د دې نن دا معلومه شو په 73 هجری کې وفات شوې ده. 27 سال د هجرت نه مخکې پیدا شوې ده. ټوټل عمر 100 کال شو او د عائشه بین 10 کال مشره. دریم کتاب معرفت الصحابه. دا د امام ابو نعیم اصبهانی کتاب دی. د دې جلد نمبر 5 صفحه نمبر 182 سن متوفا 430 هجری بیروت لبنان. نو د دې 182 نمبر صفحه ده. دا باب العلم اسماء بنت ابي بکر فرمایي چې کارت اخت عائشه لابيها. دا د حضرت عائشه به خوروا د پلار طرفنا. وكانت اسن من عائشه. د عائشه بین مشروا. ولدت قبل التاريخ ب 27 سنه. د هجرت نه 27 سال مخکې پیدا شوه. او توفیت اسماء سنه 73 بمکه. په مکه کې دا وفات شوې ده په 73 هجری کې. او ولها 100 سنه د دې 100 کال عمر. امام النووي شارح مسلم په تهذیب الاسماء والصفات کې د دې جلد نمبر 2 صفحه نمبر 329 سن متوفا 676 هجری بیروت لبنان. د دې 329 نمبر صفحه ده. په دې کې د مبارک فرمایي قال ابن ابي زناد كانت اسماء اكبر من عائشه ب10 سنين. حضرت اسماء رضی الله تعالی عنها د عائشه بین 10 کال مشره. ولدت اسماء قبل هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ب 27 سنه. د هجرت نه 27 سال مخکې حضرت اسماء بنت ابي بکر پیدا شوې ده. او 10 کال د عائشه بین مشره. نو د هجرت په موقع باندې د اسماء بنت ابي بکر عمر شو 27 سال. ځکه 27 کال مخکې د هجرت پیدا و. د هجرت په موقع باندې د عمر شو 27 سال. عائشه بیت 10 کال کشره و. نو د عائشه به عمر څومره شو؟ وکاله خو څوک مني 10 کال ولا دغه راوله. ولس کال د عائشه به عمر شو د هجرت په موقع باندې. دا صحیح روایتونه دا ثابت شو. دا تهذیب الاسماء والصفات امام نووي. مشکات المصابیح په اسماء رجال په باس کې په 587 صفحه باندې چې کوم د اسماء رجال بحث ته په دې کې دا سره قديمي کتابخانه والا په دې کې دا فصل فی الصحابيات په دې کې اسماء بنت ابي بکر چې کوم بحث کوي نو د مبارک فرمایي وهي ام عبد الله بن زبير اسلمت بمکه قديما. او قیل چاویلی چې اسلمت بعد 17 انسانا. ولس کسان مسلمانان شوي چې اسماء بنت ابي بکر اسلام قبول کړو. وهي اکبر من اختها عائشه ب10 سنين. دا د خپل خور عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها 10 کال مشره. وماتت بعد قتل ابنها ب10 ايام. او د خپل زوی عبد الله بن زبير د شهادت نه 10 ورځې وروسته دا بیا وفات شوی ده. او وقیل ب 20 یوم چاویلی چې 10 ورځې وروسته وفات شوی ده. او ولها 100 سنه د دې 100 کال عمر.
وذلك سنه 73 بمکه، او دا په مکه کې په 73 هجری کې وفات شوی ده. د دې مشکات المصابیح چې کومې شروح دي هغې کې لمعات التنقیح چې دا د مشکات المصابیح شرحه ده، شیخ عبدالحق محدث دیلوي د دې په 10 جلد او په 42 نمبر صفحه کې سن متوفا 1052 هجری. په دې کې په واضح الفاظو باندې دا چې اسماء بنت ابي بکر وهي ام عبد الله بن زبير اسلمت بمكه قديما قيل چاویلی چې اسلمت بعد 17 انسان وهي اكبر من اختها عائشه ب10 سنين، دا د عائشه بین لس کاله مشره وماتت بعد قتل ابنها ب10 ايام وقيل ب20 يوما او لها 100 سنه، د دې 100 کاله عمر دی. وذلك سنه 73 بمكه، په مکه مکرمه کې بیا وفات شوی په 73 هجری کې. او مرقات المفاتيح شرح مشکات المصابیح مولا علی قاری رحمه الله د دې جلد نمبر 11 او د دې صفحه نمبر 11 په دې اسماء رجالو کې د کې دا فصل فی الصحابيات د اسماء بنت ابي بکر په باره کې فرمایي چې وهي اکبر من اختها عائشه رضی الله عنها ب10 سنين، ماتت بعد قتل ابنها ب10 ايام وقيل ب20 يوما بعد ما انزل ابنها من الخشبة ولها 100 سنة وذلك سنة 73 بمكة، فمكة مكرمه کې وفات شوی د 100 کاله عمر د عائشه بین لس کاله مشره. نو د دې ټولو محدثین او مظاهر حق جدید چې کوم د مشکات المصابیح شرح ده نواب قطب الدین خان دیلوی چې دا کوم کتاب کړی دا شرح مشکات په اردو کې مظاهر حق د دې جلد نمبر 5 صفحه نمبر 742 دا چې کوم خزي صحابیات داغي په باره کې دا کوم عنوان یې خو د اسماء بنت ابي بکر یہ اسماء ہے حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی اور ان کو ذات النطاقتین کہا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے جس رات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تھی اپنی پٹکی کو پاڑ کر 2 حصے کیے تھے. اس کے ایک حصہ میں تو شیطان کو باندھا اور دوسرے کو مشکیزے پر باندھا یا اس کا اپنا پٹکا بنا لیا تھا. اور یہ حضرت عبداللہ بن زبیر کی والدہ ہے، مکہ میں اسلام لائی تھی. کہا جاتا ہے کہ اس وقت تک صرف 17 آدمیوں نے اسلام قبول کیا تھا. یہ اپنی بہن عائشہ سے 10 برس بڑے تھے. جب آپ کے بیٹے عبداللہ بن زبیر کے ناش کو جو بات قتل کے ایک لکڑی پر لٹکا دی گئی تھی لکڑی پر سے اتار کر دفن کر دیا گیا تو اس سے 10 دن بعد یا 20 دن بعد بعمر 100 برس مکہ میں انتقال کیا تھا. اس وقت 73 هجری تھا. نو د دې دا معلومه شو په دې دومره متعدد کتابونو کې د دین علاوه دغه روایت چې کوم دی دا کوم چې تاسو ذکر کړ نو دا په علامه ابن حجر اسقلانی په تهذیب التهذیب دا برز موږ سره پروت دی او په تاریخ الامم والملوک کې دا تاریخ الامم والملوک ته ویډیو دیږي دی وجنه مختصره ده. په تاریخ الامم والملوک کې دا روایت موجود دی 5 جلد کې. حلیة الاولیاء کې امام ابو نعیم ذکر کړی دی په 2 جلد کې. طبع بیروت 56 حصہ کې. طبقات الکبرى په 8 جلد کې په 255 صفحه کې دا روایت موجود دی چې كانت أسن من عائشة ولدت قبل التاريخ ل27. عائشة بین لس کاله مشره او 27 قبل هجرت پیدا شوې ده. نو د هجرت په موقع باندې 27 سال او د عائشة بین لس کاله مشره نو د عائشة بین عمر د هجرت په موقع باندې 19 کاله. دا هغه خلکو ته ویم چې کم خلک په پټو باندې روان دي او په خوب کې مزل کوي تحقیق نه کړي او بالکل په پټو سترګو باندې کېو چې او چا سلی کړی دي بالکل زموږ د پاره دا چې کوم د حرف اخیر دی او دا به موږ مخې ته هم دقه شان رسو. حالانکه په دې خبره باندې تحقیق کول پکار دی. دا خبره مخې ته ښکاره کول پکار دی. منکر حدیث دغه خبره د ځان د پاره ډال جوړي او د حدیث نه انکار کوي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ذات اقدس ته خلق بزونه کوي چې تاسو پیغمبر نعوذ بالله داسو. نو دغه مفتی وای چې دغه هندوی چې کومه خبره کړې ده دا خطا نه ده وای دا ځکه خطا نه ده هغې په دفاع کې وایي چې دا خو زموږ په کتابونو کې موجود ده. حالانکه تحقیق دا دی دا کوم چې مې ستاسو د وړاندې ذکر کړ چې د حضرت عائشه بی عمر څومره د هجرت په موقع باندې چې کله نکاح وسره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم شوه 19 کاله چې کله رخصتي کې دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام کور ته تله نو د دې مبارک عمر 19 کاله او دومره دا قول بعض کسان وایي چې دا د بخاری شریف حدیث سره په بخاری شریف کې دا حدیث کم ذکر دی. حدیث د نبی کریم صلی الله علیه وسلم قول به موږ ته څوک وښیي
د مفتی په مقابله کې په هغه پسې بیا یو دو شیخانو چې کوم دی ویډیو کړی دا مونږ د مفتی منیر شاکر جواب وکړو چې هغه ما واورېد په هغه جواب کې د سره دغه د جواب دغه د خبرې سب جواب نشته هغه وایي چې بخاري شریف کې دا ذکر دی وته آی بای شای وغیرہ اخو دې خپل خبر ذکر کړی ما جواب وکړ نو امام بخاری کې دا حدیث په کوم ځای کې دی ودی خیسو چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي دا خو د عروه قول دی یا او دغه شان روایت لکه چې په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې جادو شوی عائشه به د ننځکو سره لبي کولی دا عائشه بر عمر چې دی هغه شپږ کاله پر رخصتۍ کې نه کاله دا ټول هشام روایت کړی دی او په عراق اهل عراق د هشام نه روایت کړی دی او د هشام دو دور دی یو دور مدني دی او یو د دور عراقي دی نو د عراق دور د غیر ثقه دی هغه قابل قبول نه دی امام مالک سے کوي چې د عراق په دور کې د دنه د سره حدیث په غستنه خلکو ته ویل چې د حدیث ماخلي او د حافظه متغیر شوی و بیا چې چا ورته چې استاد پلار نه ما دا اوریدلی دی بس د بزر زر هغه لیکل چې ما پلار نه اوریدلی هشام بن عروه نو معلومه شو چې دا کوم روایت د ذکر کړی دي دا ټول په دجلو پرې په کذب او په دې باندې بنا دي دا اختراعي روایت دي او دا به په دغه کتابونو کې وردند کړی دي چې داغي وجم دا مین وجم دا چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خلق سشي بدزول شي نو په دې کې قول د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سره شته نو د دې ټولو خبرونه جوړ او نتیجه دار وته چې کم 6 ذکر دی او 9 ذکر دی نو د 6 نه رستو 10 لفظ چې دا په کتابت کې ساقط شوی دی او د 9 نه رستو د 10 لفظ دا په کتابت کې ساقط شوی دی نو په د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره چې د عائشه به نکاح کېدو نو عمر چې کوم رخصتي شوی و نو په 19 سال کې داغي رخصتي شوی دا نو د 10 لفظ یا خطا اجتهادي د تسامح ته د امام بخاری رحم الله او یا چې کوم دینو دراوی چې دا عدم سبع د لفظ 10 شوی دا او یا چې کوم دینو تحریف کارو داسې تحریف کړی دی بهرحال تحقیق هم دغه چې کوم په دغه محدثینو په خپل کتابونو کې ذکر کړی دی الله جل جلاله دې موږ تاسو ته هم صراط مستقیم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د صحابه کرامو په نقش قدم باندې د تللو توفیق راکړي وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين هذا ما عندي والله أعلم بالصواب